बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम पे खबर गत सरा जयम स्तासो कुर्बा सैयद शबीर शाह ग्रान कतुन को गवर्नमेंट लखवा 13 हफ्ता द तकरीबन नवी नज़ियात अद्वियात कीमतों की 15% इजाफा करो कम खबर कौन जुलाई के हम कीमतों के इजाफा शव वन 10% इजाफा शव उस यो जले ब्यायो बल बम आम मुलस पांदराओ कीमतों के इजाफा हो दे वक्त कीमतों खबर को नो ड्रग रेगुलेटरी चिकम अथॉरिटी दा आगा दे वक्त मुकम्मल इख्तियारी सर दे अतलसम तरमीम न पस सेहत सूबो मुंतकिल शो मुकम्मल इख्तियारात सूबो सर दी लेकिन च दवायानो कीमतों चिकम इख्तियार दे आगा वफाकी गवर्नमेंट उसम वफाकी गवर्नमेंट सर दे अद्वियात कीमतों के वाले इजाफा रवाना दा आया दे के फार्मास्यूटिकल कंपनियां से किरदार दे के असल माफिया सोकते आया फार्मास्यूटिकल कंपनियां ने दुमरा जोर वर दी च दागी पे यो वेना बांधे च दे हुकूमत मुकम्मल तोगा बांधे कीमतों के इजाफा शुरू की दे हवाले सर मौजू आम मुलसर व खबर को आया हुकूमत दे हवाले सर वली दुमरा मजबूर शी या डॉक्टर फैसल सुल्तान मावन खुसूसी सेहत हवाले सर चकम दा वज़ीर आज़म मावन खुसूसी आगा हम दे हवाले सर खबरों का च भाई द दवायानो कीमतों ना इजाफा चदा दा नॉर्मल इजाफा दा उलस बांधे पर बोझ न राजी लेकिन बलख्वा मुंगूरू 500% इजाफा शवेदा आम उलस दखल को सराय दे हुकूमत लखवा बेदर पे इजाफो हवाले से आगी सब आया उलस दुमरा कुव्वत खरीद दे आगी दा दवाएं दे वाखली द सेहत निज़ाम बेशक द इस्लाहात खबर रवाना दा लेकिन दे वक्त सूरत हाल से दे आम उलस सर खबर को आया दागी जुन दे फैसलों न पास सुमर मुतासर शवे आम उलस मुख सर वलाड़ दी नन बागी न तपोस को चाहिए अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी तकम से न रागली जी जी 400 देना 400 दे इलाज ला पेशेंट जी 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 कलर कलर न रागले दा दور دی شو जी دورزو شوي په دورزو کې څومره خرچه د جیب نه څومره پیسې راوته یاره جی دا خو د پیسو خرچه خور حساب نشو کولی دواینه 100% ګران شوي او 100% دواینه ګران د لغې د आवाज جوړی چیرې مطلب به ارزه کې بدا اویلیبل وي دواینه خاصم اویلیبل وي ارزه کې مولوي دي ولهدا دا مهنګي دا غریب خلک مخکې نه چې تکلیف کې دي او مهنګي دا موږ ته دا ډېر غټ تکلیف دي دوايانو د قیمتونو چې تدل ځکه چې دوايانو خو د غریب خلکو لګي د غریب خلکو نه ټول نه زیات بیماریان او دوايانې لګي د لهدا د دوايانو قیمتونه کمول پکار دي ګورنمنت لپاره باندې خصوصي چک پکار دي چې هغه دوايانې د هر ځای کې اویلیبل وي او دا د دې روټونه دي کم وي 400 دینه په خبر ته ولې راغی چې څه کې هغه شان علاج نشته کم چې دلته دی جی دغه کوېسچن ولې نه کې سلطان محمد خان دغه زینه وزیر د قانون کوېسچن دی وکا لکه تاسو کا چې په 400 دینه ته دې زی ته راغی 400 کې دا سہولیات تاسو ولې نه ملایي نو جشته خو تا شان نشته چې کوم پېښور کې دي کنه چې دا کیپټل دی دلته کې لکه غټ هسپتال نه دي هغه ته داسې کارونه چې هغه به خپل ټول ریفر کې دلته پېښور ته دغه مسله وي صرف سلطان محمد خان ته ممنه نیشنل پارټي ګورنمنت کړه قومي وطن پارټي شرپاو دوزل وزیر اعلی پاتې جی بالکل پاتې دي شرپاو قصوروار دي ظاهر خبره جی ټول د کې د موږ دا نه وایو چې کوم څومره د چا سره اختیارات ټول قصوروار هغه ټول هغه د قصوروار ورته وایي او که څه ورته وایي بهرحال چې څوک دی موارد دی هغه دغه د دې حل پکار دی کوم چې ذمہ دار دی سبي ډاکټران د مریض حواله سره نو ډاکټران خو مطلب هغه خو چې موږ خدمت کو کار کوو هغه خو کار کوي هغه شان چې څه دی کنه خکې نه کوي هغه دنیا ته پته څنګه کوي حکومت نه څه حکومت نه دا غواړي چې مطلب د عوام ته د ریلیف ملو شي او غلطه د علاج ښه سهولیات سره سره د دوايانو قیمتونه کم کړي شي چې د کم زیات شي دي اوس یو بل تن موږ سره موجود دی تاسو مریض سره راغلی مریض سره راغلی دلته څو ورځې شوې درېیمه ورځ ده نن څومره پیسې دوايانو په مت کې ستا د جیب نه لاړې ډېرې زیاتې پیسې لاړې بیا هم څومره 50-60 روپۍ رانه لاړې 50-60 په ال ار ایچ کې LRH کې رانه لاړې 50-60 دوايانې داسې شي چې 50-60 روپۍ دلته ملګری هم دی ګردو بیمار دی اوري صرف ګردو بیماری کې 50-60 روپۍ ولګېدې په ګردو بیماری کې 50-60 روپۍ ولګېدې بس دا میډیسن دی او دا دوايانې دي او نن سبا قیمتونه هم ډېر زیات دي او چې کم دغه لا ورځي او بس دا دي د 10 ډسکاونټ ته نه کوي دا دوايخانو والا دي نه هغه مجبور دي کنه خو دا 50-60 روپۍ ستا ولګي دا بس ولګېدل سر جی تیمور جګړه سے 50-60 हज़ार रुपये 50-60 हज़ार रुपये د یو تن ولګېدې په دې سرکاري هسپتال کې نو زه کوېسچن درنه کوم چې دا 50-60 हज़ार रुपये د دې ولګېدې او دې حد ته راغو چې سرکاري هسپتال کې د 50-60 हज़ार रुपये صرف په میډیسنس کې دی ورکړي چا نن چې تپوس کې نو کم از کم 10,000 نه 15,000 रुपये د هغې خرچه صرف په میډیسنس باندې راغلی بل مشر موږ سره موجوده خبره کو
دوايانو په قیمتونو کې 500% اضافه وشوه په کوم نظر ګورئ چې تاسو یاره جی که تاسو وګورئ نو دا د دې مطلب دا دی چې غریب پیشنټ هیو ټو ډای دیر از نو ادر وی که نه بله لاره نشته مطلب د دې مړ شي زه په خپله یو ریګولر میډیسن زما میډیکل پروفیشن سره تعلق دی د میډیکل ټیکنیشین ریټایر شوی زه میډیسن اخلم او زه یو میډیسن اوسه پورې ما په 240 اخیستل اوس نن په 440 راک تاسو اندازه وکړئ چې زه نشم افورډ کولی یو نو غریب سړی به دې نه دا چې هغه څه جاب نشته روزګار نشته هغه څنګه افورډ کولی شي زه وایم چې دا پی ټي آی ګورنمنټ چې دی دا اوږده دی څه حساب دی مخکې اضافه کړې وه وروستو کال د هغې نه چا تپوس وکړو بیا ریسنټلی چې کوم دی 500% اضافه وشوه مطلب وټ اټ مینز مطلب غریب تنګوي غریب ختموي څه مطلب دی هغه ډاکټر فیس نشي ورکولی دوایانو به څنګه هغه وشي تاسو خپله سوچ وکړئ هر سړی تنګ دی ډېر خلک چې کوم دی نو ډاکټر ورته دوایي ولیکي هغه چې کوم دی نو میډیسن دکان باندې لاړ شي هغه ورته دومره پیسې هغه واپس جیب کې واچوي ولاړ شي کور ته وایي بس بیمار ښه یم نو خدای دپاره ستاسو په د میډیا په توسط باندې زه ریکویسټ کوم پلیز دا ریسنټلی دا انکریز چې کوم شوی دی دا اضافه شوی دا واپس واخلئ پوه شو د غریبانو لپاره ګرایم وکړي پاکستان عوام 50% چې کوم دی نو هغه ډوډۍ ډېر مشکل سره پوره کولی شي تاسو په خپل د میډیسن هیلث شعبې سره تاسو خپل تعلق هم دی د تیر 2 کالو کې چې وخت مونږ ټنور تیر کو وخت تیر شو دا چې کوم لاست 2 ایرز کې چې څومره اضافه شوی پخوا داسې چېرته اضافه شوې ده دومره یکدم دومره اضافه به نه کېده لږ ډېره به کېده لیکن یکدم دومره شوټ اپ به نه کېدو 200% او 300% دومره شوټ اپ به نه کو دې کې چې کوم دی بالکل چې کوم دی د غریب سړي ملا ماته کړې ده ایون چې کوم دی میډل طبقه هغه هم ډېره پیسه وشوه هغه هم نشي افورډ کولی غریب میډل دواړه ډېر مالدار خلک هغه ډېر کم دي هغه 20% هم دي په یو معاشره کې په کمیونټي کې زموږ په کمیونټي کې 30% به 40% به لیکن باقي خو د میجارټي د غریب دی که نه او بېروزګاري ډېره زیاته ده یو طرف ته بېروزګاري ده یو طرف ته مهنګایي ده مطلب دا ټول حالت داسې طرف ته دي چې دا ګورنمنټ او خلک به د ګورنمنټ خلاف یو ګورنمنټ یو قسم هغه به نه اوبې کوي پوه شئ نو دې حالات به دا وي چې بیا به خلک به روزانه جلوسونه افراتفري انارکي به وشي جي انارکي دیر ول بی ګریټ انارکي LRH کې ټول نه زیات د پوره صوبې بوج وي د هسپتال دا خو لیډي ریډینګ یو زنانه وه هغه د هسپتال جوړ کړی و چې میشن هسپتال د هغې رسولی شوی وه نو هغه د هسپتال ځکه جوړه کړه چې د دې ځای خلکو ته اساني وي ای بیچارې ته پته نه وه چې دا پوره صوبې خلک چې دی همدې هسپتال ته به راځي او هغې ته دا هم پته نه وه چې 2 کالو کې دې ځای کې دومره نالایق حکومتونه به راځي چې هغه مختلف ډیویژنز دي چې چېرته هم دې لیول باندې هسپتال دي جوړ نه کړي چې هغه خلک دې ځای ته کم از کم را نه شي او ملته هغې ته د صحت سهولیات ملو شي بل ملګری دی څه نوم دی زما جی سکندر زمان نوم دی د کوم ځای جی دلته پېښور یو جی د پېښور کې د کوم ځای 400 روډ جی 400 روډ څومره ورځ دی چې په هسپتال هسپتال کې جی 3 ورځې بیمار اډمټ دی ډاکټران نشته پرون عمران خان صاحب راغلی و هسپتال ته جی غونډ هسپتال یې ورته بند کړو نوی بلاک جوړ شوی دی کارډیالوجي وارډ ته یې صرف بوتلو هر یو بیډ سره یې 2 نرسانې ودرولې وې عمران خان صاحب راغو هغه نرسانې ولیدې ولاړو مونږ ته د هغه څه فایده وشوه هغه په کار دی چې راغلي وي دلته اوپیډي کتلې وه دا ملګري روزانه راځي اوس هم اوپیډي کولو جي 4 بجو پورې سهار 6 بجې خلک راغلي تر اوسه پورې ولاړ دي سهار نه به ته راځي جي 6 بجې به راځي 12 بجې به سهار اوپیډي نمبر راځي د پرچې نمبر پرچه راوالي جي بیا دلته کې ټیموګان ناستي هغه خواران پسې پوهېږم نه هغې ته به ته لاړ شي هغې به تا ته وایي دا یا خو به رنډه ځان خلاص کړي یا به ورته چې ټیسټونه ولیکي ټیسټونه هم بار او د اکسرو به ورته ولیکي چې هغه ته 2 بجې فارغه شي بیا جي پروفیسر صاحب له به ځي پروفیسر صاحب له دې دغه ورکړي چې تاسو به د ورځې 20 بیماران ګوري بل جوس په هسپتال کې دی فارمیسي کولو کا چې په هسپتال کې دی فارمیسي کولو کې دی بوس بیمار راځي سار باغ راځي ماخامه پورې باغ کړيږي ماخام به بیمار سره پیسې ختم شي دی ورته بیا خپل دوايانې تړي دلته کې بار عوام جاړي غریب سړی جاړي دلته په صحت کارت باندې دوی ورکړي چې صحت کارت چې یو ورځ راوړي چې سبا راشه چې سبا راشه بل ورځ بیمار به مړ شي صحت کارت باندې دوی نه ملاويږي دا نه وی علاوه جی دا دوی مهنګای خبره ده تاسو به کتلی جی اګمنټین ګولې په 120 روپے وینډن سبا په 234 روپے ډبې دي اګمنټین ګولې په 80 روپے وینډن سبا په 187 روپے دي دا چرته لاړه دا چا ګران عمران خان صاحب خو په خپل وی چې حکومت څه شي ګرانی وزیر اعظم غل دی
مونږ ته خو دا پته ولګېده چې اوس څه شی ګرانېږي وزیر اعظم غل دی او عمران خان صاحب مونږ ته دا شعور راکړو چې څه شی ګرانېږي دا به وزیر اعظم صاحب بجلي له ټولو نه ګرانه شو چې بجلي یونټ کم ځای ته لاړو په 25 روپۍ یونټ نن سبا په 2530 روپۍ یونټ دی مونږ عوام له څه ریلیف راکړو جي بیمارانو مو مقرنګ کړيږي دلته پیلارچ کې په کارډیالوجي واټ کې به تاسو ته پته 2 کالو شو اپریشن بندي شوی دی کارډیالوجي بیمار کورای شي واپس بځي بل دلته جیره ماشومان د کارډیالوجي ډاکټر هغه اجازه سیو هغه پټون کې کینی چې 3000 روپۍ فیس اخلي هغه به هر منګل پورز باندې دلته 120 130 بیماران فری کته هغه د دې زین ریزاین ورکو هغه جلاړوس په ماشوم غریب سړی بچرته دي دی به کم ډاکټر لځي جی جاوید نواب صاحب دی زړونو ډاکټر دی هغه روان دی نور وسیم صاحب دی هغه روان دی جی حفیظ الله صاحب د دې زین لاړو دی احمد صاحب انټي د صوبې د ټولو نغټ سپیشلیست ډاکټر هغه د دې نالې حکومران د لاسه استعفا ورکو جی لاړو انتخاب علم صاحب د دې د لاسه لاړو ممتاز صاحب د دې د لاسه پاس بدل کې حجت صفات نه دي تش کندرات راته پریخه یو نوی بلاک جوړ کو هغه لاړه غونډل تشپ شو خپل میډیا والا 60 روپۍ کرپشن شو 10 روپۍ مشر والی جی خالد مسعود صاحب هغه باغ د پرون عمران خان صاحب سره شاته روانو دا خو خبره نه دی ویجی ګیټ ته ولاړم خلک راځي خپل د زړه خبرې کوي ما ته میډیسن تپوس کولو هغه ورال د زړه هغه غبار وستو چې کم ور سره بیچار سره دن کیږي لګیا دی مریض دن نه په دې درو ورځو کې څومره خرچه د دوايانو په مت کې درنستا جیب نه پیسې راوته یره جی کا بس کم 10-15,000 روپۍ خرچه بشي ویجی چانه چې تپوس کوم 15,000 20,000 یو مرګري پکې خبرو کو 4 ورځو کې 60,000 روپۍ ته د جیب لاړ 60,000 روپۍ په سرکاري هسپتال کې نو زتا حیران غریب سړی به کیسه دا دلته کې مارای بار په 2500 روپۍ کېږي هسپتال کې جی په 3000 روپۍ کېږي بار په ایکس رے په 250 روپۍ دا هسپتال کې جی په 500 روپۍ دا پرون نه تر هسپتال یو مرګري چې های کورټ کې دی هسپتال سرکاري دی په کاغذونو کې سرکاري دي نور دا پرایویټ دي په های کورټ کې حکومت دی چې کوم ورکړي دا ایکس رے او دغه پیس د ایکس رے 50 روپۍ دی د الټراساوند 30 روپۍ دی دا په حکومت په کاغذاتو کې دي جدي دلته 300 روپۍ د الټراساوند دی او 500 روپۍ د ایکس رے اخلي جی راځه جی سم مسله وګوره دا د اپریشن پرچه د ما سره جی د نن مال راکړه وی لاړ شه ټوټل خرچه هغوی ټوټل خرچه ما ته ویلي چې په دې باندې 14 نه 15,000 روپۍ ده زما د کورواله ده راغورځېدلې خپې ماته شوې ده هم ما نومې دی او دوی چې کوم دی اوس ماته دا پرچه راکړه وی لاړ شه د دوایي بار نه راوړه نو جدي ما هسپتال ته راتللو ماته څه فایده وشوه هېڅ فایده ماته ونه شوه چې زه په دې ځوانۍ کې په دې آزاد ملک کې زه یو دومره پیسې نه لرم چې زه ځان له 14,000 روپو دوایي والم او زه دلته یوسم او دې باندې زما د کورواله علاج وشي زما د دې ملک نه څه فایده زه ځوان یم ما دپاره نشته صحت کارت جی صحت کارت شته ما سره اغلته اسه وی صحت کارت نه مني هغوی وایي چې موږ نه منو دا او دا پلان کیږي له یو څه دا پلان کیږي له یو څه دا د دې ځینې ستاسو سینو کې نو موږ د چا نه سینو صحت کارت حواله سره خبره کیږي چې موږ صحت کارت داونسه چې صحت کارت زه خبره کوم تاسو سره صحت کارت حواله زه خبره کوي چې صحت کارت ټول خلکو ته فری علاج ملاويږي کاکا ډیر زیات جذباتي لکه کاکا سره خبرې کو کاکا خبر خدا کوي چې دا صحت کارت چې در سره دی نو تی باندې غوستا فری علاج ته بس ستاسو جیب پیسې به نه وځي دا مطلب ما راوړې ده په دې هسپتال کې وګرځېدم نرس ته مې وخو هر څه ته مې وایي دا ختم دی مونږ خو بې تعلیم یو که نه دا خو بې تعلیمه له راایستلی چې دا ورشه دا وکړه دا چې ختم دی که نه نو مریض وزیر اعلی دا خبره کوي چې اوس شناختی کارت چې دی صحت انصاف کارت ختم چا سره چې شناختی کارت دی نو شناختی کارت نمبر باندې هغه شناختی کارت ستاسو صحت انصاف کارت شو نو اوس دې څه وایي دې خبرې ته مې غوږ کېره مور مې د اتبار پر ورځ ناجوړه خپې ماته شوې ده د 400 نه مې راوړه 400 هسپتال دلته راجین کړه دلته مې راوړه دغه د امرجنسي ته هغې وله صرف یوه ستن والې ده او استري نه ده ایستلې پرون مې وله استري ایستل هغه نه ده راغلې نن مې وله استري وسته د سینې هغه راغلې ده او ما ته وایي چې ستا به بل هفته کې اپریشن کېږي که نه نو مریض ته خو به مرض ولګي که نه زما مور به مړه شي که نه نو زه په بل هفته کې په اپریشن څه کوم نو ایر کنډیشن پکې هم لګېدل د ماربل هم ښه لګېدل دي ښه یخني هم ده پکې خو ستن پکې نشته زه د شیشې د وینې ټیسټ له دومره شیشه را په 10 روپۍ راکړه دغه دوکاندار ورشه د امیر نه تپوس وکړه زه د هغه سر نه دې پسې 10 روپۍ پسې دلته راغلی یم څو ورځې په دې هسپتال کې ستاسو زما نن درېیمه ورځ ده جي څومره پیسې دوايانو په مت کې ستا د جیب دوايانې هېڅ هم نه دي لګېدلي زما به چې ډېر لګېدلي 500 به مې نه لګېدلي خو دغه ستن راوړه او د خولې میک راوړه او پلانکې شی راوړه دغه راته یادې زه بې تعلیمه یم زما ټولې پرې خرچه لګېږي چې
چې زما 10,000 په خرچه ولګي نو په پرایویټ یې ولې نه کوم چې 10,000 ورسره نورې پیدا کړم او پرایویټ له 20,000 ورکړم او زما هغه اپریشن زر وشي کور ته ولاړ شم نو زما زنانه به زنانه خو بیړی که نه راړی به په غېږ کې نو چې زه 2 زنانه دلته راولم زما کور به بچي څه کوي عمران خان مونږ له څه راځي پرونی په دې ګیټ کې ودرولي ټول ورځو او مونږ 6 بجې ډوډۍ راغې 1 بجې ډوډۍ راغې 6 بجې موړې ده هسپتال ته سړی شوی بیا مریض هم نه خوړه کوم مریض سره چې وي دې کې خوند دی او عمران خان نه دی یو عمران خان دپاره هغه په کرونونو خلک دلته ودرول هغه یې وجله بره نه دی ختلی 3 فلور ته نه دی ختلی 4 ته نه دی ختلی کوزګرون کې ورته ګلونه لګېدلي وو ګلونه یې وکاته او بدقینچۍ من دې دغه کټ کړو چې دا ما جوړ کړو چې تا تبدیلي راولم تبدیلي خو غریب سړي له راله که نه چې په دیاړۍ پسې مریان دی زه نن سبا د 400-500 پورې دیاړي مارم که نه یا 1000 روپۍ شوي په 1000 روپۍ زما پرې دوه ټیمه چای نه کېږي چې پښتون سړي د میلمه راشي که نه نو دلته به چینک چای وړي بیا به بل میلمه راځي هغه له به وړي که نه پښتون نو هغې کې خو زمونږ څه نشته دی دیاړي نشته دی او مریض هم غور نه کېږي دا چې مریض راغلی او ده له پرځ چې دا اپریشن وکړه چې شابه دا ورسي کور ته چې دا خپل کور کې شي زما به یوه ښځه هغه به زما مریض سره یې زه به یې کور کېنوم زما به ورکوټی بچی هغه به کور چا ته راناستي زه ورله په کرایي باندې خدمتګاره ونیسم زه خو عمران خان نه یم چې 15 خدمتګارې ونیسم او راولم او کور کې کېنو به چې شابه زوی مې هم قلاره و زما د کور پخلی هم کوه مونږ تاسو غریب کاکا خبرې واورېده داسې دی بل ملګري سره خبرې کوو زه سار د هسپتال ته کوم ځای نه راغلی نوم د نوخار نه راغلی زما نوم ظاهرشاه دی او د هسپتال د سار راغلی یم لیکن زما د ماشوم چې دی وړه ماشومه ده دې تر سار نه تر اوسه پورې د رزلټ نه دی راغلی چې د شوګر مسله یې وه اوسه پورې رزلټ نه ده سار نه زه دی پورې ذلیله شوم زه واپس روانم مله ډاکټرانو ته لاړ شه سبا بیا راشه نو زه به ځم راځم روزانه د هسپتال ته زه به خپل کار کوم که روزګار به کوم که ماشومان به ګردوم راګردوم دا څومره زیاتی دی ظلم روان دی د نوخار نه راغلی یو خبر درته وکړم ګله ستا وزیر اعلی پرویز خټک هم د هغې علاقې یو هسپتال خو جوړ کړی دی اصل کې هسپتالونه موږ سره دا 3 دي که نه پېښور او د پوره صوبې بوج دی په دې هسپتالونو پوره صوبې نه خلک راځي نو زه هسپتال انتظامیه هم نشم بلیم کولی پوره د صوبې بوج په دې 3 هسپتاله خټک راغو حیدر هوتي راغو اوس محمود خان راغو شیرپاو صاحب وزیر اعلی او دوزل نو خبره خو زه دا تپوس کوم دی وزیر اعلی نه که شیرپاو نه دا تپوس کوم چې تا په دې 400 کې کوم داسې هسپتال جوړ کو سوای دی نه چې تا دا کسان په د سکرټریټ کې او په وزیر داخله په حیثیت باندې تا کسان برتي کړي تا هسپتال نه جوړ کړی په علاقه کې نو همدغه ټول نه غټه زموږ بدقسمتي ده چې وزرا راشي وزرا اعلی راشي خپل علاقو کې هسپتالونه جوړوي خلک راشي بیا ټول دې ځای کې بوج وي نو دا هم شته دی یو غټ هسپتال دی خلکو ته هغه سہولیات ورکړی شي څه ول غواړئ چې تاسو د حوالې سره ما خو دا ویل چې تاسو د مشر ته ویلې چې تاسو په دې باندې وزیر اعلی را خبر کې که نه نو عام سړی خو یو منسټر سره نشي ملاوېدی MP سره نشي ملاوېدی صحیح ده ټیک شو تاسو په خپل انکر پرسن یو میډیا سره تعلق لرئ که نه تاسو چې خپل وزیر اعلی سره ملاقات کوئ نو شل خو به درخواستونه ورلېږي نو د یو عام غریب خبره به څنګه وررسي وزیر اعلی ته نو دا خو تاسو دروغ غواړئ وزیر اعلی خپل چینل ته وکښېنوئ بیا درنه تپوس وکړئ چې ولې داسې کېږي داسې خبره ده که نه چې عمران خان له چا ووټ ورکړی نو دې وجې نه موږ ټولو خلکو ورکړی چېرې عمران خان یو تبدیلي راولي هغه به چې ملک کې به زه ارزاني راولم ملک کې به زه لکه داسې یو کارونه کوم چې هغه به نور حکومتونو نه یې کړي هغه کار وشو الیکشن وشو الیکشن نه بعد بس موږ ګورو به تاسو 90 دین صبر وکئ 100 دین صبر وکئ په هغه کې 3 کاله اوس د ده حکومت کې لکه 7 کاله وواته په 7 کاله کې سرحد کې څه شی وشو او نور به دې څه شی کوي یو کار دې داسې وکړي چې یو پراجیکټ ما کړی دی بغیر د BRT نه چې هغه هم یو میاشت وچلېده یو میاشت پس بېرته بنده شوله د کړي څه شی دي هسپتال ته راغلی هسپتال ته راغلی خو دغه چل دی او په هسپتال کې هم سهولت مریض هم دی لغو مریض هم نشته هسپتال هم که نه چې په هسپتال کې هم سهولت نشته په یو شي کې دا د روډ تروړه په 200 روپۍ باندې وه اوس په 1400 روپۍ ده دوایانو په قیمتونو کې 500% اضافه شوه 500 دوایانو په دې کې 500% اضافه وشوله دا دوایان د غریب سړي دغه نه ووتلې د کم سهولت دې دوره وکړله پېښور کې د پېښور کې کم څه ورکړله باجوړ ډې کړې باجوړ کې کم پراجیکټ ورکړو مومان ته یې کړې مومان کې څه ورکړله بس دوره ده وکړي جاس کې وکړي ته بېرته راشي په دې باندې خو موږ نه ابادېږي که نه یو خو چې څومره خلک راغلل چا وویل چې زما د جیبه نن 80,000 روپۍ په دوایانو په مد کې لګېدلې دي چا ویل 15 چا ویل 10,000 آیا زموږ د غریبو لس دا دومره دوایانو قیمتونه افورډ کولی شي نه شي برداشت کولی که نه زموږ کمې دوایانې چې اوس ګرانې شي 1% زیاتې شولې
خلک خو جاړم په دې ګرانۍ باندې که نه د غریب سړي تنخواه 500 روپۍ ده 500 روپۍ هغه بیمار شي هغه به څه کوي څه ویل غواړئ جي دوایانو قیمتونو کې اضافه یاره جی بس دا ده چې کومه د دویانو کې کومه اضافه شوې ده نو ټول غریب خلک دی او چې ورځ تېرېږي نو میډیسن چې کوم دی نو د حد نه وړي نو موږ دا ریکویسټ کوو چې یاره دا کومه دوی دا دویانې کومه ګرانې کړلې او کومه نور هم ګرانۍ نو مهرباني دې وکړي دې روټونه دې کم کړي په وجه د دې چې وایي غریب ته تکلیف دی غریب ته سهولت نشته دی غټ سړی مالداره سړی خو بېوالي ځه خو غریب ته خو د دې دغه نه سهولت نشته دی ځکه چې غریب سړی 500 روپو مزدور دی نو 500 روپو مزدور به ځان له رزق عالي او که نه دی خو پې دویانې دي څه ویل غواړئ نن سبا چې کم ډاکټران ناغلي دلته کې کنه هغه ټول د کمیشن دوايانې مریضانو ته لیکي دې ډاکټرانو پکې ځان له پلاټونه واغسته دا څونه دوايان والا چې تاسو ګورئ کنه د 10 روپو پلته به ډیسپرین به کار کوي دی به ورته 10 روپو پلته ولیکي څه وجه ورته وایي چې ما دا پلته هم ښایه ټول خپلو کې دوايانو والا ډاکټران دا خپلو کې میلوم دي تا ته ولې دلته خلک وایي چې 50,000 لګي 60,000 لګي په څه وجه لګي دی ورته د کمیشن دوايانې لیکي دننه دا ټول کمیشن کاران دي نن سبا چې دلته کم ډاکټران دي ډاکټران شته دي نه ټوله کمپاوډران ناست دي د هغې ځان له غټ غټ کلینیکونه کولو کړي دي بس دا خبره ورور چې کم وکړه دا صحیح ده بس دا خبرې دي نو موږ چې بس غریب سره دي ګزاره وشي بسم الله الرحمن الرحیم چې مونږ چې کبه مدعا وکړه چېرې زموږ د مثال خبره داسې یو دغه وشي چې زموږ د ټولو غریب پکې سهولت وي کله چې د عمران خان باچایي راغله نو زه د مسوال پسې راوتم زما مخکې ډېره ګزاره به کېده وخت تېرېده سوال غواړئ یو منټ لکه ماته چې ګراني ده موږ نشو ټینګېدی کم شی وکړو د ګرانۍ د غمو کې نرخنامې دې ولګوي چېرې په هر شي خپله نرخنامه لګېدلي یو سړی هم ګرانه نشي خرڅولی د هر سړي خپل حکومت دی او بس په خپله تبه یې خرڅوي موږ مهرباني کوئ چې موږ ته ریټ ته سرکاري تورمن منظور شي او موږ قبول دی خو موږ ډېر تنګ دي دوایانې هم ګرانې شولې او هر شی ګران شو دوایانې او دا غریبانانو دې له ووټ ورکړی دی مالدار سړي دې له ووټ نه دی ورکړی عمران خان له او په غریبانانو یې راټیټه کړله نو دا غریبانان به څه کوي عمران خان خو موږ سره وعدې کړې وې چې یا غریبانان تاسو له به موږ دوایانې هم سرکاري درکوو هر شی به سرکاري درکوو اوس هغه یو وعده هم دې پوره نه کړه ستاسو هم څوک مریض دی موږ دلته په خپله زه مریض یم څومره پیسې ستاسو دوایانو کې ولګېده کاکا 80,000 نه زیاتې لګېدلې د یو د بل نه راخلو د خدای تعالی غریبانان یو دا هغه دیر یم دیر نه راغلې 80,000 نه زیات پیسې ستا ولګېدې او د 10 روپو پلته به هغه به په 50 ترله درکوي دا حقیقت خبره دا کم مشتورون وایي دا کرپاتیان دي اوس نو دې خو موږ سره وعده کړې وه چې تاسو ته به دوایانې هم سرکاري میلاویږي او تا ته به غریبانانو ته به هر څه میلاویږي دې خو غریب له څه ونه کړو دې خو زموږ په وطن کې غریبانانو دا راغلی هم نه و او دې له غریبانانو ووټ ورکړی مالدار سړي له دې له خو مالدار سړی خو د دی دومره بدې شي لکه دشمن او دا اوس د غریبانانو سره زیاتی کوي الله دې په موږ رحم وکړي اوس هغه مالدار دي هغه موږ ته ووایي تاسو ولې ووټ ورکاو هغه سرمایدار دی وایي تاسو دې له ووټ ولې ورکاو په دې هسپتال کې ډاکټران دي هغه وایي تاسو دې له ووټ ولې ورکاو عمران خان هم څه له راوسته 80,000 روپے کاکا وایي دیر نه راغلم 80,000 روپے دوایانو په مت کې ولګې وې 80,000 د چا 80,000 د چا 20,000 د چا 30,000 او د خلکو قرض اخلي کاکا وایي زه قرض مې اخیستی او راغلم او اوس هم د دوایانو ضرورت شته دی او سوال کوم خلکو نه چې وایي کم از کم ماله بیا چېرته قرض راکړې او چې خپل علاج وکړم انتهایی د افسوس خبره ده خلکو سره مې خبرې کولې نو د بازار مشر رضا محمد صاحب ما سره دی وخت ولاړ دی شاپ کې ناست و راغو خبره کول غواړي زه هم داسې پوښتنې به کوم رضا محمد صاحب ما سره خبرې رضا محمد صاحب خلکو خبرې تا واورېدې کاکا وایي ما نه 80,000 روپۍ ولګېدی
یو کاکا وایي زما نه 80,000 روپۍ ولګېدې. یو تن راغلی او 2 ماشومان ورسره وو، هغه وایي زما 4,000 روپۍ په یو ماشوم لګېدلی، یعنې 8,000 روپۍ د هغه ولګېدې. راز محمد صاحب 34 کالونه دی LRH مخامخ ناست دی، خدمت کې میډیسنز ورکې. دا د میډیسنز کې چې کومه دا اضافه راغلې ده، پخوا په حکومتونو کې چېرته دومره اضافه راغله څومره چې اوس راغو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما په یاداشت کې دومره اضافه کلم نه ده راغلی لکه اوس چې راغلی ده. واحد په پاکستان کې یو داسې بزرگ صدر جنرل ضیاء الحق افغان ریفیوجز چې کله افغانستان نه پاکستان ته رالل، په هغې کې ټي بي زیاته وه او هغه د ټي بي دوایانې هغه داسې یو دغه وکړو چې هغه د نیمې نه زیاتې ارزانې کړې. نن سبا وخت کې زمونږ ناست یو دلته په لکونو روپۍ بندې دي، هر څه کوو، یو هم راشي مال حساب وکړه چې حساب ولو کې یاره 2,000 شوې 3,000 شوې، پیسې نشته راځم. د یو شوګر ستن نن په 900 باندې ده. دا د 500 نه د دې عمران خان په حکومت کې د 595 نه دا روانه شوې ده. 595 نه دا کم ځای ته ورسېدله. هر یو ایټم 200% 300% دا ګران شو. عوام خو یې داسې کړل لکه مطلب دا دی چې که د پښتو زبان د علاجي سړی پیژني، ګاڼی کې چې سړی انسان ورکړي او هغه اړه تې وځي، داسې انسانان یې وویستل د دې علاجیانو نه. په دې ځای کې چې کوم سړی راځي نه اپریشن شته ځکه چې وسې پې نه بر کېږي، نه مطلب دا دی چې داسې ښه پروګرام شته چې یاره دې ځای کې بس پروګرام راشي او زما مریض به ټیک شي. هغه د دیر ناکوستان نه د یو ځای بل ځای نه را روان شوي، یو میټرو ته جوړه کړه یوه، په هغې اربونه روپۍ ولګولې. آفتاب شیرپاو اسپندیار دیم مطلب دا دی چې شیرپاو وزیر اعلی پاتې شوی دی. زه شیرپاو د پارټۍ سړی یم، خو زه ورته دا ځکه دا کوم چې په کار دا دی چې دې هلته په 400 کې یو ښه اسپتال جوړ کړی وي. په دې میټرو چې څونه ولګېدلې، د خټک صاحب نه مې دا دغه دی چې خټک صاحب هغه دی کې څه داسې نه دي کړي، خو چې په سر یې درد دي نو امبولنس را روان کړي او راځي لارج ته. که خېټه خرابه وي نو په امبولنس کې راچولي راځي لارج ته. دومره خو دوی سره هلته څه نشته چې هغې دا ریکوري وکړي او مطلب دا دی چې د هغې حساب کتاب راولي. زما د دې ټول کابینټ نه دا درخواست دی دوی ته چې د خدای خاطر وکړي یو 1000% ارزانه کې، نو هغه حساب به را خلک دغه شي یوازې دا نه چې ورسره وړم ارزان کې. د وړو تیلی د 500 تیلی ده او په 1400 نن میلاویږي. غریب سړی وایي چې روجې نیسم دغه بقي. خبره د یورپي هیوادونو کوو چې ټیکسس ډېر زیات دي. نارت امریکن، ساوث امریکن کنټریز، یورپي هیوادونه، ایسٹ ایشین کنټریز، ټیکسس پوره یو نظام دی. خلکو باندې ټیکسس ډېر زیات دي، لیکن خلکو ته هغه سهولیات هم ورکول کېږي. زما غریب ته ورکول کېږي هېڅ هم نه. ټیکسس په مکه شان دی، ادویاتو قیمتونو کو مکه شان اضافه روانه ده، روز په ورځ ګراني روانه ده. نو دا خلک چې راغلي دي دا مایوسه دي چې کم تن سره زه خبره کوم هغه همدغه خبره کوي چې 10 نه واله تر 80,000 روپۍ د هغې صرف په دې LRH کې چې دی انټر شوي دي د هغې په بچو باندې یا خپل ځاني ذات باندې د هغې دا پیسې لګېدلې دي. مایوسه دي. مایوسي ځکه ده چې خلک غریب دي، یا یې سوال کړی یا چا نه قرض اخیستی راغلي دي، او بیا په دوایانو په قیمتونو کې او علاج معالجه دومره ګرانه ده. صحت انصاف کارت دا ما چېرته خلک نه دي راغونډ کړي. د LRH ګیټ دی ډاکټر برکي مو ګوري، صحت وزیر تیمور جګړه صاحب ته مې دا وګورئ زه ګیټ مخامخ ولاړ یم، د عام تن په خپله راغلی دا ما نه دي راغوښتلي. دا چې څومره ما ویل چې یو تن خو راشي هغه د لون د تعریف وکړي، او زه اوس هم ولاړ یم چې څوک دې راشي د دې صحت نظام تعریف وکړي، یا چې کومه ګورنمنټ وفاقي ګورنمنټ ډرایب چې کومه فیصله کړې ده اوس چې کم قیمتونو کې کنټینیوسلی اضافه راغلی ده خلک دې تعریف وکړي. د خلکو خبرې تاسو په خپله اورې لګیا قیمتونو کې اضافه روانه ده. اگر خبر وکړم د پېښور 3 غټ هسپتالونو نو نه صرف د پېښور
نوخار مردان د اوه چې کوم ډیویژنز دي د خیبر پښتونخوا عام غریب ولس هلته نه دې ځای ته ځان را رسوي ول چې هاسپټل دلته نشته بیا دې ځای ته چې د هغې راشي نو بیا چې کوم د صحت چې کوم علاج لپاره هغې راغلي هغې لپاره د دې د جیب چې کوم قرباني ورکوي هغه چا نه پټ پناه نه دي لږ موږ سره د خلک راغلي دي د مختلف ضلعو نه هغې سره لږ خبرې اترې به کوو السلام علیکم جی څه نوم دی سلام جی زما نوم محمد جعفر دی ضلع دیر لوور سر میدان سره مې تعلق دی او بالکل چې د دوایانو کې ډېره زیاته اضافه راغله ده لکه د غریب سړي د وس خبره نه ده او بل کم هغه فیسیلیټي چې حکومت ورکوي هغه موږ ته په د هسپتالونو کې نه دخ کېږي که نه جي لکه هغوی چې کمې خبرې کوي او کم دغه کوي نو هغه اوس لکه اویلیبل نه دي ډاکټران دي که نرسان دي هر قسم سټاف چې دی نو هغوی هغه قسم کار نه کوي لکه څنګه چې حکومت دعوې کوي څومره ورځې شوې چې تاسو راغلې په دې هسپتال کې زما نن څلورمه ورځ ده جي څه مسله ده زمونږ د سر د سرجري ورکل ده نو مریض ته لکه ډېر زیات تکلیف دی خو لکه هغه دغه نشته اوورال اگر زه در رور مې خبر وکړم نو د څلور ورځو کې څومره خرچه ستا وشوه په دوایانو په مت یاره تقریبا زه به ته چې زما نه په دې څلور ورځو کې کم از کم 20-22 هزار روپۍ لاړې پرایویټ هسپتال ته نه راغلې سرکاري هسپتال ته راغلې آیا ګڼې چې دا دومره غستل پکار وتا نه جی لکه د سرکاري هسپتال خو لکه مقصد دا موږ د لپاره راغلو چې لکه زمونږ ته انصاف میلاو شي لکه موږ ته هر شی لکه پری میلاو شي کنه خو هغې باوجود هم زمونږ دومره پیسې روانې دي اوس دای نه دا دوای ما دا اوس راواغستې او لکه دغه انجکشن یې دا راکوي لکه کم سیس چې په 100 هغه نن په 200 میلاویږي لکه ډېر زیات اضافه پکې راغلی ده صحت اصلاحاتو خبرې کېدې ایم ټي آی ایکټ راغو ایم ټي آی ایکټ نه پس مختلف ایکټس نور رالل ډي ایچ اے آر ایچ اے راغو ډي ایچ اے آر ایچ اے اوسه پورې کشان امپلیمنټ نه دی ډي ایچ اے آر ایچ اے به دې کله امپلیمنټ کوي او صحیح معنو کې به وخت امپلیمنټ کېږي چې زما د ارور چې کم دیر نه راغلی دی دا د دې ځای کې نه وي دا د بیا دیر کې دي ته هغه علاج ملو شي لیکن بهرحال دی راغلی دی 20 نه 22 هزار روپۍ د صرف دې ځای کې لګېدلي دي د دوایانو په مت کې نو آیا د ګورنمنټ فیصل سلطان صاحب د لغونتې وګوري او اوري او په خصوصي طور باندې تیمور جګړه صاحب دی اوري او ډیفرنټلی باغی اوري چې زمونږ عام تن چې دی دا درې غټ هسپتالونه په خبر کې او اوه ته چې کوم زمونږ ایم ټي آی دی هغې کې چې څه وخت هغې لاړ شي څلورم ورځ دی 22 هزار روپۍ زما د ملګري ولګېدی بل ملګري د هغې سره خبرې به کوو چې ستاسو کوم ځای نوم هم څه دی موږ د ضلع دیر تحصیل دنځي یو دلته راغلي په 26 تاریخ باندې او دغه شان دې ملګري چې کومه خبره وکړله ټولې دوایانې د بهر نه اکثر راوړو پیسې لږې ما سره هم دا دې جب کې شته دی اوس هم دا دې واخیستلې او څونه چې وایي نو هغه نه نشته دی دغه دي څونه دعوې چې کېږي د صحت هغه انتظام نشته صحیح که موږ خبره وکړو په دیر کې دا چې کوم علاج دې ځای کې روان دی هلته نشته دغه علاج هلته نشته دی جی دومره غټ ضلع دیر دی سراج الحق صاحب هلته نه ګټي اوس د تحریک انصاف کسانو هلته نه ګټلی ولې کار نه کوي هسې په خوله دي که بیا نو چکدره کې زموږ دغه وایي نه غسته د پېښور ته رالو څه وویل تا ته هغه وویل دلته دا پیشنټ نه دغه کېږي نه موږ یې نه شو افورډ کولی پېښور ته رسوئ هم پېښور ته راوړ اوس دلته علاج اوس دلته علاج په 26 راغلی یو او دې ملګري خبره وکړه څنګه پیسې چې لګي دا شان زموږ هم دومره ولګېدې پیسې دومره پیسې لګېدل دي صرف په دې څلور ورځې ستاسو په 26 راغلی تقریبا چې 3 ورځې وشوې غالبا دومره ورځې وشوې دومره به لګېدلي وو دیر نه راغلی دي چې شاید زموږ مریض چې دی هغه ښه شي ټیک شي علاج وشي څلور ورځو کې په دې سرکاري حکومت کې 20-22 هزار روپۍ ولګېدې صحت انصاف کارت شروع کړی دی شته صحت انصاف کارت ما سره خو نشته جی صحت انصاف کارت جی انصاف کارت هم نشته بل زه به ستاسو په وساطت سره دا خبره وکړم چې زموږ په ضلع دیر کې په تیمرګره کې چې کوم هسپتال دی هغې ته به بله ورځ لکه ما خپل مریض تقریبا د شپې 3 بجې راورساوه نو بیا هغوی څه د سټي سکین څه مشینري نشته دی بیا پرایویټ کم دغه چې ونو لکه زما مریض دغه شانتې پروت و لکه د هغوی د سټي سکین د وجې هغوی ته لکه دعایانې او لکه کم دغه چې کېده نو هغه نه و نو بیا ما دې شی وکړو چې مشینري نشته دی تقریبا لکه پرایویټ کم دغه چې هغو 8 بجې راغله نو بیا د هغوی سټي سکین وشو نو د هغې نه بعد لکه هغوی ته سب معمولي علاج وشو بیا موږ ته چې تاسو پېښور ته لاړ شئ که نه نو لکه زه په دې وساطت سره دا خبره کوم چې بلکل لکه دا دغه موږ ته هلته هم وشي که نه جي شرم ترکی صاحب لاست گورنمنٹ کے
که زه 2018 فروری خبر وکم نو یو پروګرام ته تللی او وخت هغې یو خبر ورکړو خبر ما په خپله به ذات خود بریک کړو چې 13 ارب روپۍ صرف اکوپمنټس لپاره موږ وخلو دا دیر نه راغلی ملګري چې کوم خبر وکړه 13 ارب روپۍ اکوپمنټس له بهرحال فاینانس ډپارټمنټ بیا باقي 10 روپۍ ورته جاري هم نه کړې 3 ارب روپۍ شاید جاري شوې اکوپمنټس چېرته تللی دی د هغه هم خبر نه یو وزیر اعلی صاحب تاسو خبره کوئ چې هر ځای کې صحت انصاف کارت چې د خلکو ته میلاو شوی دی او شناختی کارت کې به خلکو ته ترو شناختی کارت نمبر چې دی هغه د هغې صحت انصاف کارت به وي 22,000 روپۍ ولګې دی لږ سوچ پې وکړئ څلور ورځو کې چې ایم ټي آی هسپتال سرکاري سره 22,000 روپۍ ولګې دی دا د کوم ځای انصاف دی کم از کم دې ته لږ انصاف وراکړئ خلکو صرف یو ډیمانډ دی چې کم از کم د قیمتونو کې کمی راشي موږ سره عام جنرل پبلک ولاړ دی سره خبرې به کوو څه ویل غواړئ بجي قیمتونو کې مسلسل اضافه روانه ده جولای کې قیمتونو کې 7 نه 10% اضافه شوی او بیا اوس 94 نور داسې چې کم ادویات دي هغې قیمتونو کې اضافه شو په کم نظر ګورئ د اضافې ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پهله زه مشرق ټي وي ډېر شکرګزار یم چې راغو دلته د مارکیټ ته راغو او دا قیمتونو باره کې د پهله چینل دی دا ورباندې خبرې کوي لګیا دی پېښور کې نو زه ټول نه مخکې ستا ډېر شکریا ادا کوم دویمه خبره زه دا کول غواړم دی خو تبدیلي دا ده چې هر څه ګران دي برای مهرباني کوئ چې تاسو زه وایم دی وایي څو موټو اغشتل پکار دی د دوایانو وایي څو موټو اغشتل پکار دی او زه چیف جسټس ته فوراً وایم دی وایي څو موټو والا څه شو هغه څو موټو هر یو خبره وایي به څو موټو اغشتول دی غریب شي باندې یو څو موټو نالي لګیا دی برای مهرباني زه دا ریکویسټ کوم حکومت وقف نه چیف جسټس نه آرمی چیف صاحب نه چې فوراً دی باندې دا مطالبه زه کوم دا کوم یو دوایانو وایي چې کوم یو پیسې زیاتې شوي دا واپس ترې واخیستل شي او غریب ته ریلیف ورکړلی شي دا خبره ستاسو بالکل ټیک ده چې ادویات قیمتونو کې به انتها اضافه شوې ده او خلک چې دی هغه همدغه یو ډیمانډ کوي بېشک د فارماسوټیکل کمپنیانو هم څه ایشوز دي هغې هم ظاهري خبره ده 14 کاله د هغې چې دی نو همدغه شان زیاتر د فارماسوټیکل پروډکټس چې دي د هغه قیمتونه هم منجمد وو لیکن بهرحال ولس یو ډیمانډ دی ولس چې دی اوس غربت زیات دی او پېښور کې خو بیا ډېر زیات غربت دی د پېښور خلک چې دي هغه دومره زیات قیمتونه چې دي هغه نه دي افورډ کولی شي نو کم از کم ګورنمنټ چې دی دې حوالې سره لږ غونته چې دی هغه سوچ وکړي او د دې چې دی دا قیمتونه چې دي دا کم کړي اوورال چې کم غریب طبقه ده هغه متاثر ده د چیز نه چې کم قیمتونو کې اضافه روانه ده بیا عام سړی چې ډاکټر له لاړ شي نو ډاکټر چې دی نو هغه هم فیسونه بیا ډېر سوا وي او بیا پرایویټ علاج خو غریب سړی کولی نه شي اصل کې خبره دا چې زموږ ډېر بدقسمتۍ دا دی چې دلته ډاکټر له لاړ شي که نه هغه لوکل دوایي ولیکي لوکل دوایي چې دی هغې قیمت او انټرنیشنل کوم یو ملټي نیشنل کمپني هغې دوایي او لوکل دوایي کې ډېر فرق دی یو خو الریډي په هوا همداسې والی کېږي لګیا دی دویم چې دی حکومت چې دی دا دوایانو کې اضافه وکړه یو داسې والی کېږي لګیا دی عوام چېرته لاړ شي چا ته فریاد وکړي ګران کتونکو عام پبلک سره خبرې زموږ روانې دي ورسره چې کم میډیسن مارکیټس دي عام میډیسن خرڅو ای سره خبر روانې دي خو دې وخت موږ سره ادویه ساز کمپنی یو مینیجر عامر صاحب موږ سره موجود دی عامر صاحب سره هم لږ خبرې اترې وکړو چې عامر صاحب په کم نظر باندې ګوري دوایانو قیمتونو کې چې کومه اضافه روانه ده عامر صاحب مننه عام جنرل پبلک چې دی هغه بیمار شي نو د هسپتالونو ته ځي کوشش د هغې دا وي چې لاړ شو دغه میډیسن واخلي اوس د میډیسن قیمتونو کې مسلسل اضافه روانه ده تاسو په خپله فارماسوټیکل سره تعلق ساتئ تاسو ټول ورځ د ډاکټرس ته ګرځئ یو برج کردار ده ستاسو په کم نظر ګورئ دا چې قیمتونو کې اضافه روانه ده اوورال یو دی غوښتی چې به ډریپ لخوا ګورنمنټ پالیسیز دي تاسو په کم نظر ګورئ د قیمتونو کې اضافې ته السلام علیکم جی ډیره مننه ستاسو ډیره شکریه پهله خبره خو داسې ده جی چې بنیادي طور باندې چې زمونږ کم هیلث سیکټر دی او دا چې کم موجوده ګورنمنټ زمونږ چې کم راغلی او د دې چې کومه ناره وه بنیادي طور باندې صحت او تعلیم نو د تعلیم سلسلې خو ستاسو وړاندې دي خیر هغې کې خو څه نور هم ایشوز وو خو بنیادي طور باندې که صحت تاسو وګورئ نو دې وخت تاسو په داسې ځای کې ولاړ چې هغه د
NWFP د خیبر پښتونخوا ټولو کې زوړ چې کم دی نو هاسپټل دی او اداره ده او تاسو که لږ په خپله ورشئ او وګورئ نو دی کې دومره زیات مینجمنٹ کرایسیس روان دي چې دوی اوس پورې دې ته ایبل نشو چې یاره دا او پی ډیز مونږ روان کو صرف یو فلټریشن کلینیک روان دی او په هغه فلټریشن کلینیک باندې که تاسو وګورئ نو تقریبا 20 او 30 غز خلک چې دي نو هغه په کتارونو کې ولاړ دي او د هغو معاملات چې کم دي نو د هغو کرونا خو خپل پځې کووډ 19 خو خپل پځې موجود دی خو هغه ټولو کې لوی د هغې ټولو کې مسله ده باقي څومره پورې چې پاتې شو خبره چې د تاسو چې کوم وایي چې یاره د دوایانو قیمت یې ګرانې شوې نو دا خو په عوام باندې د پری بجټ یو نور لوی بم دی تاسو وګورئ چې دغه پرایسز ریوایز شوي وو په دسمبر 2018 کې د هغې امپلیمنټیشن وشو په جنوري کې نو هغه پرایسز چې کم پرایسز په یو دوی پروډکټس په 70 روپیو یا هغه په 72 روپیو هغه اوچت شو 400-500 روپۍ ته لاړه ګورنمنټ په هغې باندې دوباره مطلب دا دی لکه یو پروډکټ د بلډ پریشر دپاره هغه په 80 روپۍ پلته وه د هغه قیمت 540 روپۍ شوې ګورنمنټ په هغه باندې ایکشن واغشتو هغې په 520 روپۍ کو اوس هغه بیا خبره زموږ ټولو کې لوی چې کم سیستم کې روانه ده هغه دا ده چې زموږ ډرګس چې کم دي هغه وفاق سره دي دلته کارونه کوي پروونشل ډرګ انسپیکټرز پوه شوې نو د قیمتو باندې چې کم تعین دی یا بلا اجازت قیمتونه سیوا کول د دې هیڅ میکانیزم موږ سره د سره موجود دی نه لکه چې کله فیکټري جوړیږي یا کارخانه لګي د هغې چې کم ټول د هغې پلانټ کتل بیا د هغې قیمتونو تعین پروډکټ رجسټریشن ورکول بیا پرایسنګ کمیټي کې ناستل د قیمتو اجازتنامې زیاتو کولو ورکول هغه وفاق سره دي زمونږ دلته چې کم ډرګ انسپیکټرز کار کوي هغه چې کم دي هغه پروونشل ډرګ انسپیکټرز دي آی ایم نوٹ شور چې هغو سره د پراپر د موجوده قیمتو سره طریقې کار موجود دی چې یاره د قیمت دومره هلته سیوا شو د دې پروډکټ او دا په مارکیټ کې په دې پرایس دی او که نه دی ایون چې ډېر پروډکټس داسې وو چې د هغو قیمت سیوام نه شو هغو خود ساخته قیمتونه ګران کړل او په هغې باندې هېڅ چیک اینډ بیلنس نشته نو چې کم سړی یو پروډکټ چې دی هغه په 80 روپۍ یا دوی د 80 روپۍ په بلډ پریشر اخیستو هغه په 500 روپۍ دی نو تاسو اندازو کې چې اوس صورتحال انتهایی بد طرف ته روان دی او آی ډونټ تھنک سو چې ان کمنګ ټایم people can afford a single piece of medicine. No, these are basic tips. Government have to see چې یاره دا کم زمونږ چې کم دا وفاقي ډرګ کنټرولینګ دی او په صوبایي سطح باندې دوی کوارډینیشن په خپلو کې څنګه وشي چې ادویاتو چې کم دا خود ساخته چې کم انکریز راځي په دې باندې څه چیک اینډ بیلنس وساتلی یو عام تن ته په هاسپټل کې په کلینیک کې چې څه ټایم یو پرچي ورکړي شي هغه پرچی کې میډیسنز وي ادویات وي چې بیمار دی میډیسنز استعمال کی نو هغه میډیسن سره هغه ټیک شي هغه عام وګړي مخه کوي د یو میډیسن مارکیټ میډیسن شاپ د میډیسن شاپ ته مونږ هم ځو لږ د دې ځای چې کوم میډیسن کاروبار کوونکي هغې سره لږ خبرې ترې کوو هغې نه تپوس کوو چې آیا صورتحال دا چې کوم مخې ته اوس راغلی د خصوصي توګه باندې قیمتونو کې اضافې حوالې سره هغې سره به لږ خبرې ترې کوو موږ سره فیاض صاحب موجود دی مشر دی د مارکیټ د وخت صدر هم دی هغې سره لږ خبرې کوو فیاض صاحب مننه قیمتونو کې اضافه روانه ده تاسو ماشاءالله د یو غټ بازار چې ګڼ تعداد کې خلک هم دې لارې چې مخه کوي دا ځای بازار تاسو مشر هم یا صدر هم یې په کم نظر ګورئ اوورال د قیمتونو چې کومه اضافه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شبیر صاحب ډېره ډېره مننه اصل کې دوایانې ورځ تر ورځې سیوا کېږي قیمتونه کنټرول بیخي نشته مافیاز دی حکومت د هغې مخامخ بې بس دی تاسو ته به زه پرفیکټلی ریټونه وښیم چې په دې کال یو نیم کې د هغې کوم ریټونه انکریز شوي دي سپیشلی پی ټي آی ګورنمنټ کې حالانکې ډالر اپ ډاون مخکې هم کېدو دا زمونږ په ذهنونو کې یو خبره ده چې یاره ډالر سره خیږي ډالر سره کوزیږي یو خو دې له پکار دی چې ډریپ دی داسې فعال کړي چې یاره کوم ریټونه ډریپ ورکوي نو د ډریپ د منظورۍ نه مخکې چې کوم دی هغه ریټونه موږ ته راغلي په دوکانونو کې او هغه موږ خرڅوو نو موږ خو ټوټلي بې بس یو موږ ته مشکلات دا دي همیش دا چې کوم ځای کې موږ ته ګاهک راشي نو هغه چې کوم منتلی تقریبا دا شوګرز والا شو بلډ پریشر والا شو دا جاري علاجونه دي هر یو پیشنټ چې کوم دی هغه د میاشتې یو کورس وړي کم کورس چې کال مخکې هغې په 500 روپۍ وړو نه هغه کورس هغه اوس په 2000 وړي نو په هره میاشت کې مونږ ته دا مسلې راځي چې ریټونه انکریز کېږي او خلک هم هغه 500,000 روپۍ راوړي چې کورس یوسي نو هغه چې د میاشت کم کورس هغه د 10 ورځو کېږي نو ګاهک مونږ سره جګړې کوي او مونږ بې بس یو نو داسې دی چې مینوفیکچر ځان له یو مافیا ده تاسو یقین وکړئ چې کم بلیک مارکیټ کېږي دا صرف او صرف د مینوفیکچر په سلا کېږي
د حکومت په ملي بغت کیږي کني په کوڅه کې یو کار لیفټر چې دی راونیسي نو میډیا ته پیش کی ټیک شو جی خو زه دا سوال کوم چې کم شي د 200 نه 300% پورې سیوا کیږي ما سره دغه موجوده لیکل دي جی اوسار پلس تی جی دا د شوګر ګولې دي د دې مخکینی قیمت جی دی ګورنمنت نه 187 یعنی 187 روپے اونلی اوس موجوده قیمت دی د 409 روپے 187 کلو د 187 جی د دې ګورنمنت سٹارټ کیو جی ٹھیک شو جی اوس تاسو د دې نه علاوه چې کوم دی کست نه 10% اضافه چې کم ډریپ خبره کوي نو هغه مطابق هم 409 خو نه جوړیږي دا ډیر زیات شو بالکل جی دا چونکه یو خلک میس گایډ کوي که تاسو میډیا په دې ګورنمنت باندې سکابو رانه وستا نو امید لرم چې د عمل روان دي ختمېدو طرف ته روان دي بالکل ګران کتونکو عام خلکو سره هم خبرې وشوې ادویه ساز کپنې منیجرانو سره هم خبرې وشوې دی وخت موږ سره پاکستان ریټیل کیمسټ اینڈ ډرګسټ فورم سرپرست اعلی موږ سره موجود دی همایون صاحب ای سره بلک خبرې طریقو اغه نه بلک تاسو کو چې ای په کم نظر باندې ګوري اوورال دای د بزنس سره تعلق هم شته سرپرست اعلی هم دی لون ته تاسو به همایون صاحب مننه ډیر مننه لون ته اوورال په کنټری کې د وخت صورتحال لا دی چې دا دویم کال دی کنټینیوسلی د ادویات په قیمتونو کې اضافه روانه ده په جولای کې هم ادویات قیمتونو کې اضافه وشوه بیا اچانک اوس فیصل سلطان صاحب په یو دریز مخې ته راغو چې بای دا مجبورن موږ دوباره اضافه وکړه دا چې کم نوی نه زیات ادویات د قیمتونو کې اضافه په کم نظر تاسو ګوره تاسو د کاروبار سره تړلې یو وګړی په کم نظر تاسو د حکومتي د فیصلې ته ګوره بسم الله الرحمن الرحیم جی دا خبره داسې ده چې تاسو پهلا د ډریپ مانه تاسو کې ډریپ څه شی دی ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान दे आगे के यो प्राइसिंग मुकम्मल डिपार्टमेंट दे प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग अब बाकायदा प्राइस और कॉस्टिंग कई अगर न पस मैन्युफैक्चरर्स था प्राइस वर कई और इम्पोर्टर्स ला प्राइस वर कई पहला प्रोसीजर खुदा दा कल ना द हुकूमत बदल शवे दे डिपार्टमेंट्स प्राइस और कॉस्टिंग मैनेजमेंट के मैकेनिज्म के फ़र्क रागले दे जी पहला स्टेप खुदा दा دویم مونږ ته غټه پرابلم دا ده چې د ډرایب طرف نه انټیمیشن یا کم ریډ بک یو مونږ هغه ته وایو خو هغه پرایویټ خلک چاپ کوي اصول خدا به کار دی چې ریډ بک بیسیکلی د پروډکټ پرایس بک دی ٹھیک دی کم پاکستان کې پروډکټ رجسٹر دی هغه پرایس هغه ریډ بک کې لیکلې دي خود دا به کار دی چې ډرایب طرف نه هغه ریډ بک مارکیټ ته راشي مونږ ته هم پرایس پته لګي او د پروونشل کم ډرګ اتھارټیز دی هغه ته هم هغه پرایس پته لګي مثال خبر هغه موجود نه دی اوس مینوفیکچر ته خلاو منمانی ده یو مافیا ده د مینوفیکچرز هغه خپل خوښه قیمت پهله زیات کی او وروستو اپروول والی هغه کسان کله د رجسټریشن بورډ یا پرایسینګ بورډ کې کینی بیا هغه پرایس والی اوس دی کې د ټول لاس د مینوفیکچرز دی ٹھیک دی زمونږ د فارماسوټیکل مینوفیکچرز کم دی د ډیر زیات حکومت مختلف ادوار کې کنټرول کوي لګیا دی بجٹ هغه سره ډیر زیات دی کم پی پی ایم ای دی پاکستان مینوفیکچرینګ ایسوسییشن اوس بنیادی خبره دا ده چې بیسیکلی ډالر کنټرول او پرایسینګ لو زمونږ کم لوکل مینوفیکچرز دی هغه پهلا را مټیریل غواړي او هغه را مټیریل ټوټل امپورټډ پاکستان کې یو را مټیریل نه جوړیږي ټوټل امپورټډ دی ٹھیک شو کله ډالر 90 نه یا 100 نه یا 105 نه 165 168 ته لاړو د اټس آلموسٹ ډبل شو پرایس 100% پکې انکریز شو اوس کم د امپورټ اوس ویکسینز دی زمونږ ملک نه جوړیږي هارمون زمونږ ملک نه جوړیږي انټي کینسر زمونږ ملک نه جوړیږي مثال خبره ده ټول ټیکنیکل ډرګز کم دی کم اف ډی اے اپروف دی هغه زمونږ ملک نه جوړیږي هغه ټوټل امپورټډ دی اوس کله نه کرونا راغلی دی د ټوټل امپورټ کې پرابلم رالو چیزونه شارټ شو ډیو ټو ډالر انکریز او ډالر انکریز سره هغه پرایس ډبل شو اوس زه امپورټر یم څه کم طریقې سره به زه غواړم 100 شی کم 100 روپے قیمت او هغه 200 کې پریوت ٹھیک دی اوس ما اپلای کړی دی مثال خبره ډرایب کې خامخا پهلم امریکایي صاحب خلکو له قیمتونه ورکو هغه کې 6-7 ارب یا 10 ارب وات ایور مونږ خو یو اپروکسیمیټلی فګرز ورکو
هغه کې جی فراډ یا تاسو څه هغه ته وي هغه کرپشن شوی دی مثال خبره ایز پر میډیا مونږ خو میډیا ګورو مونږ ته پته لګي مونږ سره خو د پیپر ایویډنس موجود نه دی कि जी अमेरिकानी से कड़े दे और इमरान खान गवर्नमेंट के से कई कम मीडिया के मुंग खबरें मिलावेगी आगे मुताबिक यो जल काल माह के प्राइसेस इंक्रीज शो सिटम प्राइसेस इंक्रीज की मार्केट के आगा पता हला लगी आगे के दरे सलोर मैच तेर शी ब्या प्रोडक्ट आती बोले कि हर जे के डंपिंग मौजूद दे डिस्ट्रीब्यूटर सरा डंपिंग मौजूद दे रिटेलर सरा स्टॉक्स प्रोत दी जोड़ कीमत वाला आगा सिटम उजी ब्या फ्रेश स्टॉक राजी उस नन ऐलान हो चो मिसाल खबरा कि जी प्राइसेस इंक्रीज शो दा उस स्टॉक राजी मुंगला तकरीबन देखिए भी 2 मैच या 3 मैच टाइम भी लगी अगर न पस खल को दुकानदारान ता पता लगी जी द फलाने शे फलाने दवाई 100% इंक्रीज दे 200% इंक्रीज दे 500 बोले कि मैकेनिज्म के फ़र्क दे संग मामा की तसलोवेल कि असूल दा दे कि काल पा काल या 3% या 2% या 1% इंक्रीज ग्रेजुअली इंक्रीज बकार दे द 100% इंक्रीज जमुंगा द आवाम या जमुंगा कम पेशेंट थी अगर बर्दाश्त कोल निशी फर्स्ट स्टेप दे हर यो शे मिसाल खबरा यो किराएदार दे मालिक किराया 8% काल पस जाते ही खुदा सुनता से मैकेनिज्म सेट की भाई ड्राइव था कि जी यो इंक्रीज दे 1% 2% 5% द काल का काल वर्क उस द 500% इंक्रीज तसो एकदम बे वर्के हुमायूं साहब दीजे की दा क्वेश्चन राजी चे 2001 नवाला 2013 पूरे दा की मतुन उम्दा का शान ददी मुंजमिद वो द अद्वियातो हम ज्यादा के दो खुदा से दोना ज्यादा नो जी 100 और 500 और 300% नो 10 to 20%, 15%, 5%, 7% दस मुख्तलिफ आइटम मुख्तलिफ रेंज के ग्राने दो हो उसको बिल्कुल अंधा कानून दे PTI गवर्नमेंट प्रॉब्लम दादा द टेक्नोक्रेट्स न दी उस संगता सो दे दे कि PTI हम गलती दे द पारा निश्ता कि बेसिकली मैकेनिज्म के फ़र्क दे बेसिकली आगे तो हुकूमत चलोल तरीका नाराज़ी द 5 काल बे द फेडरल गवर्नमेंट के बितीर की ब्या अगने पस कम 5 काल में दोबारा भी देता मिलावे की ब्या भी देता पता लगी आओ जी दा खु मुंग न टोल गलत गलतियां नहीं शवे दी ठीक जी उस कम मसला दा द कम तसो जमा ख्याल द फैसल सुल्तान नु वागस्तो द फैसल सुल्तान कम दे मावने खसूसी द सोक दे द डॉक्टर फैसल दे और जमा ख्याल दे जमा इंफॉर्मेशन मुताबिक द मशरो अल द शौकत खानम के उस आगे गरीब तो सब पता था आगे को डॉक्टर दे डॉक्टर को इलाज कोलिशी प्राइसिंग सेट को नहीं कोलिशी क्या आगे इंक्रीज वर्क की बोले इंक्रीज वर्क भी तो पहले राशा मार्केट की पोजीशन को गोरा बे लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो वाले प्राइस इंक्रीज वर्क की लोकल तो को प्राइस कॉस्ट कम देना जी इंपोर्टर्स मनम कि कम ड्रग्स पाकिस्तान के नम आएगी आगा डॉलर वजह ना ग्रानेगी आगे प्राइसिंग ठीक दे आगा तसो ज्यादा वे 100% ज्यादा वो लिशे आगे डी कंट्रोल के वाचे वो डॉलर से अटैच के ऑटोमेटिकली जातेगी कमेगी संगा जमुंगा सरजर कला ज्यादा कला कम ची या पेट्रोल दे हर 15 रोज़ों पर जातेगी कमेगी कम $6 सरा मुंसलिक दे आगे तक डी कंट्रोल ओपन प्राइस वर कोल बकार दे ताकि डॉलर सरा अटैच ही कम जमुंगा लोकल मैन्युफैक्चरर्स दे लोकल मैन्युफैक्चरर्स द प्राइसिंग दोनों 200% और 300% द आवाम सरा जुल्म दे जी हुमायूं साहब खबर तासोर दे मेन खबर चाहिए वो का गवर्नमेंट त पकार दे चे दे हवाले सर बाकायदा खपल यो पॉलिसी दी जोड़ की चे न प अवाम बांधे आकाशान बोझ राशि और न चे दे अद्वेसास कपनिया ने चे दी आई बांधे बोझ राशि मेन चे कम मसला दा आगा दा हुकूमती पॉलिसियानो हवाले सर दे 2018 के दी पॉलिसी रा वस्तु लेंगे आई लांदे चे दे उस पसुमरा पस्पिट सरा द दवायानो पे कीमतों की इजाफा रवाना दा न सिर्फ आम उलस देना मुतासिर दे बल्कि अद्वेसास कपनिया ने हम देना मुतासिर दे आम खल को खबरें तासो और दे मेडिसिन मार्केट्स तलाड़ो मेडिसिन खर्चून वाले हम खबर हो के दे वाले सरा रिटेल चे कम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट आई हम खबर हो के फार्मास्यूटिकल सर ताल्लुन के खल को हम खबर हो के ओवरऑल चिकमा गवर्नमेंट फैसला खल को देर सख्त इख्तिलाफ करे द गवर्नमेंट फैसले सरा और उमदक का वैना द खल को चिकम अस कम ग्राने पदे दौर के दुमरा ज़्यादा इजाफा पयो काल के 2-3 जल इजाफा का वो दा डेर ज़्यादा है खल को सरा खल को उमदक का वैना दा 2013 न पस तक कीमतों के चिकमा इजाफा रगत अब इंतहा सख्त इजाफा रवाना दा और यो वक्तना दा चे गवर्नमेंट दे कम अस कम दे तरफ ता पामलरनो की उलस्ता कम अस कम अरजान इलाज दे वर्कड़ी ननी प्रोग्राम के खल को खबर है कि चे यो आम मामूली तन्ना ज़रगुन रुपए सिर्फ मेडिसिन पर मत की लेगी सरकारी अस्पताल तराजी पर जरगाहों के दाई पैसे लेगी गवर्नमेंट दे ते तरफ ता पामलरनो की और सेहत का इंसाफ चिका मनारा दा
هغه حقیقي تور باندې د صحت کا انصاف خلکو ته ملو شي. ګران کتونکو نننی پېښور غږ نه خپل کورباسي شبر شاه او د پېښور غږ پوره ټیم له اجازه راکې د الله پامان.